غلط کامیابی په دې مسله کې ده. تاریخ کبیر د بخاری ذکر کوي چې دا د نبی رسول الله عادت و چې د ورځې د سار نبی دا مسله شروع کړه په هغه چوک د مسکن په هغه چوک د مکې معظمه کې ولاړو حتی انتصف النهار تر د نیمه ورځې د ګرمۍ پورې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیانو او د خلق رویه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله چې دا کلمه ویله خلق ته دې دعوت ورکاو خلق په ګلونه نشیندل خلق داغ سره وځه فمنهم من صبه ومنهم من طفل عليها ومنهم من حس عليه التراب او كما قال چا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کولې چې وګوره دې لیونیتا یو نوې مسله راوړې دا چې هر څه الله کوي لایق د بلنه په حاجات کې یو الله دې عالم الغیب یو الله دې لایق د نظر نیاز یو الله دې دا له بناوټي چې تاسو جوړ کړی دي د دې پلات کې هیڅ اختیار نشته دا مقصد لا اله الا الله او رب په خفیدل د دیو جن چې دا غي په عقیده باندې دا غي په الہو باندې ردونه ځکه نبی رسول الله تم کنزل کولا فمنهم من صبح چا به کنزل کول چې فلار نکړ دین نه خلاف دی غلط سره راغره دی چا په نبی رسول الله په مخ مبارک باندې هغه بهترینه بشره باندې هغه مردار لاړ د کفار هغه به تو کړی ومنهم من حس عليه التراب چا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خاورې ورچیندلې داغه په مخ مبارک باندې اوس موږ ته ډېر تکلیف را ورسېدلې دی هغه نبی رسول الله والسلام هغه پاک بشرا هغه باندې د کفار او مردار لاړ ګرځېدلې دي هغه پاک بشرا باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفار د لاسه خاورې شیندلې شوې دي په دې مسلې په اعلان باندې چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا دی کی داغی د کم الہو چې کم بناوټي جوړ کړیو هغه ته کم اختیارات ورکړیو کم کارونه ته سپارلیو داغه ټول ردو او د قسمه قسم د تکلیفات لپاره هغه زموار ګرځولیو نو دا هغه دا دار بیوا کله چې نبی رسول الله د نیمرس پورم دا چغواله کله چې نیمرس سلام نیو جنې را لفجات جاریتن بعصم مما ان یو کوزړی راوړ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی رسول الله په مخ باندې خاور پرتی وی لاړ پرتی وی مخ مبارک وینځ هاوی نه اے بچی مخ پکېګا چې دا ستاد پلار ذلت دی دا ستاد پلار عزت دی و ما تفوسو کو چې دا څوک دا ما ته چاول چې دا هاذا زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو زینب دا لور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا داسي کلمه دا او اصل مقصد دی چې دیار لسکاله مهنت نبی رسول الله والسلام سره په کلمې د لا اله الا الله باندې کړي دي حتی چې مشرکین مکه او زد راجم شو او د وپا په حیثیت رال ابو طالب تا چې مونږه استاد وراره ډیر تنگ کړو وځکه چې زمونږ د الہو باندې بیان چې دایت نشي کولای زمنګ مشران ته بیوقوف وای زمنګ د دین عیب بیانای خو موږ ته استاد وجنه سره تور ته وا چې لښا دي زمنګ سره اساری کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه ابو طالب ورته دا قوم د قریش ته دا شکایت ستانه کوي دې قوم سره لګا نرمي وکا نبی رسول الله والسلام ورته انما اريد منهم كلمه واحده د دین خذبل څنګه غواړم صرف یو جمله نه غواړم یو خبره نه غواړم او خبره کې دومره طاقت پروت دی هغه خبره دومره طاقت والا دا چې دین لهم به العرب وتؤد لهم الجزيه العجم او كما قال هغه دا دومره طاقت والا کلمه ده کچری دی دا کلمه ویلا یقیني پیرا واستو ټول عرب پر دی تابعدار شي ټول عجم بعد تجزیه ور کوي دی عرب ته ابو جهل خود کرسی سپیو د اقتدار سپیو نه هغه ویل رارو دا څه خو ته یو کلمه نه لس کلمې ورته وو چې دونه طاقت وکړي چې عربم زمونږ تابعدار ګرځي عجب متجزیه دا کوي لس کلمې بدله وو نبی رسول الله لس نه یو کلمه دا په یو کلمه کې دا طاقت پروت دی چې ټول عرب با تاسو تابعدار ګرځي ټول عجم با تاسو تابعدار ګرځي په ټول ملک باندې با تاسو سلطنت راشي ویل وای راته نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کلمه دا د قولوا لا اله الا الله تفلحوا وای دا کلمات چې سوا د الله نه بل څوک مددگار او کارساز حاجت روا نشته نو تاسو به کامیاب شئ دا د کامیابی مسله ده په دنیا او په آخرت کې دې کې څه شک نشته په مجاهدې سره تاریخ په دې گواه دی
هغه صحابه چې دا کلمه یقین ته کوزه کړې وه، یقین یې په هغې باندې راغلی و، نو د هغې په ټولې دنیا باندې سلطنت راغی. ټول عرب او عجم د هغې په سلطنت کې داخل شو. د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې، د عمر رضی الله عنه په خلافت کې د دنیا ګوټ ګوټ ته د اسلام خلافت رسېدلی و د دې کلمې په زور باندې. د هغې څه جازونه نه وو، د هغې څه ټینکونه نه وو، د هغې سره هېڅ شی نه وو. هغه پیادل مزلې وي، هغه زړې تورې وي، زنګینې تورې وي، د هغې سره دوکانو په مزلو باندې د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي وو او دا اسلام په ټولو دنیا باندې حاوي ګرځولی وو. هغه صحابه هم د دې کلمې په طاقت باندې څنګه چې نبي علیه السلام ویلي به هغه رنګې بیانې واقع شوی ده چې دا داسې کلمه ده دې کې دونه لوی طاقت پروت دی چې ټول عرب به ستاسو تابعدار وګرځي، ټول عجم به تاسو تابعدار وګرځي. هغه کلمه ده د توحید چې لا اله الا الله، دا کلمه ده. صحابه په دې کلمه باندې هم د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي وو او د دنیا ټول بلاد یې ټوله فتح کړي، خصوصا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې فاتح اعظم هغه ته ویلی کېږي. ټول عرب او عجم هغه ټول د اسلامي ملکت د لاندې راغلي وو. هغه لوی بادشاهان د هغه وخت چې د روم بادشاه یادېده او دارنګې د فارس بادشاه چې نن سبا د طاقت یادېږي، روس او دارنګې امریکا. هغه وخت کې روم او فارس یادېده چې روم دی او طاقت نور دا واړه ملکتونه د هغې تابعدار وو. لکه نن سبا دغه دوه ګلډانګ سپي دي، یو روس او بل امریکا، او دا نور ټول اسلامي ملکتونه دي که نه ټول د هغې تابعدار دي. هغه وخت کې لوی طاقت والا روم بادشاهي وه، د هرقل بادشاهي او د فارس د کسرا د هغه بادشاهي وه. دا نور ملکتونه د هغې تابعدار وو. دغه لوی لوی بادشاهان د هغې په لاس کې راغلل. عمر رضی الله عنه په زمانه کې عمر رضی الله عنه چې کله په کسرا باندې فوج را پرېښوده، سعد رضی الله عنه هغه جرنیل و، دا ویلي که چېرې تاسو بادشاه کسرا ونیو نه قتل کوئ ما ته روغ راولئ. او کسرا هغه بادشاه د مالی طاقت په حیثیت باندې مورخین ذکر کوي چې هغه د سرو دومره طاقت و چې هغه د خزان په موسم کې چې دا اوس د خزان موسم را روان دی، پاڼې رژېږي، د خزان په موسم کې هغه یو صنعتي باغ جوړ کړی و. هغه صنعتي باغ کې هغه ونې جوړې کړې وې صنعتي، او د هغې سټې د سرو جوړې کړې وې، په هغې کې اوبه روانې کړې وې، اوبه به روانې وې. د خزان په موسم کې به هغه په خپل صنعتي باغ کې اوسېده او په هغې کې به شراب څښل. د هغه تاج و د من سرو نه جوړ و، نو من سره خو څوک په سر کولی نه شي. هغه په خپل تخت باندې ناست و، په یو نري مزي باندې تاج تړلی شوی و، نو هغه به د هغې د لاندې ناست و. هغه سړی چې به هغه ځین راته نو د هغه به خیال دا و چې دا تاج د بادشاه په سر باندې پروت دی. هغه به ځوړن و، خو دی به ترې د لاندې ناست و، د هغې د لاندې. دغه بادشاهان هغې د صحابو په هغه زنګینو تورو باندې او په هغې پیادلو بسلو باندې دوخانو په مزل باندې ټینګ جاز اوسه نه و، په هغې مزلو باندې هغه ګرفتار کړلم. کله چې عمر رضی الله عنه دا ویل او کسرا باندې حمله وشوه، کسرا ګرفتار شو، ژوندی ونیولی شو، راوسته شو د عمر رضی الله عنه مخې ته. راوسره بادشاه تږی شو، ویل ما له اوبه پکار دي. د صحابو ساده زندګي وه، د خاورو په کنډول کې ول اوبه راوړلې. اوبه چې خاورو کنډولې ویل داسې لوښی لا اوسه پورې ما لیدلی هم نه دی، په داسې لوښي هم څوک اوبه څښي. عمر رضی الله عنه وخندل، ویل دی پاک د شیشې ګیلاس یې وګورئ، پاکې وینې د شیشې په ګیلاس کې ول اوبه راوړئ. دغه بادشاهان هغه د صحابو د لاس لاندې راغلي وو، هغه ساده زندګي. دا وجه دا وه چې د هغې په زړه کې د کلمې یقین صحیح طریقې څخه پرېوتی و، د هغې د چا په طاقت باندې پروا نه وه. هغه د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه چې کله کسرا ته ورغی چې تاسو ما ته یو نماینده راولېږي چې زه اوس خبرې وکړم، کمکلو تاسو زما سره مقابله کولی شي. مغیره رضی الله منتخب که ویل ته لاړ شه. مغیره رضی الله چې کله لاړ، هغه په خپل شاهي فوج ته نه تېر چاپېر و، دا ټول ملک په قالینو باندې مفروش ګرځولی و، خپل طاقت دی نه وښوده. مغیره رضی الله عنه هغه د شړۍ جامې د اغوستې وې، توره ورسه ورسوه او د بادشاه مخې ته ودرېږي او په دې قالین باندې دا توره داسې راکاږي، دا قالین داسې شلي. د علما ذکر کوي چې دا تفاعل و چې ستا دا خېټه هم داسې شلېږي، پروا نه و بادشاه باندې. بادشاه ورته تقریر شروع کړ چې زه خبر شم چې تاسو د عرب څه بدوان راغلی سي بانډاچیان خلک، او زما سره د مقابلې دپاره ته زما طاقت ته نه کړې دی، فوج ته وګوره، زما دغه ته تاسو زما مقابله په کوم ځای کولی شئ.
راشي ته پیسې مې زمانه وغواړي پیسې بدله درکم خپل کاروبار په وکي نور زئی لیوانو تاسو زما سره مقابله کوي نو مغیره ته نو استا خبر اخلاص شوی زما دا خبره زما د باندې څه دي تاسو چرته زما سره مقابله کولای شي لیوانو کوم ځای راغلي زما سره مقابله کوي مغیره ته نو ویلا دې کې څه شک نشته چې زمون حالت ډیر زبونو كنا ناكل الشجره كنا ناكل التمر والنوا من با خوراک چون هغه څو اډو کې مون خورلې کجوري مون خورلې وكنا نعبد الشجر والحجر من بعد غټو دغونو عبادت کاو وكنا نلبس الوبر او من با دوجغني جامع اغوسته د وډني جامع ما اغوسته من حالت ډیر زبونو حالت هم ډیر زبونو هم دینی لحاظ را هم دنیوي لحاظ را دینی لحاظ زمون کار دا او چې هر ګورونه به من ګوردار من ورته سجده کوله چې دې کې څه کرامت شته اوسم داسي ګورونه ویني خو ځان په قبر کې څه جوګونه دا وته پراته ګورونه چې من ګور دا من چې دې کې څه کرامت شته خسته ګټو من څوري دا من چې دې کې خامخات څه کرشمه شته هغه ته په سجود باندې پراته اوسم خو کانه ویني کې څه کرشمه شته بات پر ځان نو باسي کنه داغي حال دارو دنن سبا داغي عقیده وګړه دنن سبا د مسلمان زمونږ دینی حالت چې ناغه بالکل زبونو چې كنا نعبد الشجر والحجر موږ دغه عبادت کړې ده په زمانه د جاهلیت کې موږ د غټو عبادت کړې په زمانه د جاهلیت کې چې کله موږ ناپوهو او كنا ناكل النوا والتمر زمونږ اډو کې د کجوري خوراک او کجوري زمون خوراک کې نور څه سامان نو وكنا نلبس الشعر والوبر موږ وجغني جامع او ستاره جامع چرته موږ نه ویلې الله پاک فضل وکړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګو هغه تندې چې ګټو ونه تخته کېدو نه هغه داویر چې دا تندې سوا کېږي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر هیڅ مخلوق د مخلوقات ته ان کو نور ډیر چمکدار دی سومم چمکدار دی لیکن دا لاک د سجدي نه دا لاک د دې صرف یو الله دی هغه سرونه چاغه ونه تا ورته کته کېدل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی منګه یو الله ته متوجه کو چې یو الله ته سجده کوي دارنګ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو پیشنګوئی کړو نبی رسول الله سلام ان الله زوالي الارض ما تعالی پاس مکرا غونډ کړلا او دا زمکه چې کوم ځای را غونډ شوی دا زما د امت سلطنت باغی ترسیږي دا مونږ ته پیشنګی نبی اسلام کړه دا زمونږ پاغه خبره باندې یقین کامل دی دا ملکونه چې شام دی دا مونږ واغ استلای غاک دا ملکونه مونږ هغه سیدی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګی رسیدل دا حق در رسیدل دا استاد اضافات دی دا هم زمونږه په قبضه کې راځي بنا په پیشنګوئی د نبی رسول الله سلام باندې سيبلغ امت يملك سيبلغ ملك امتي ما زوال الله كما قال زما د امت سلطنت په حق حصي او هغه خطي ترسيږي کما حصہ او خطه چې ما الله پاک راوند کړی دا استاد مک باندې قبضه را روانه ده په سبب د وینا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې زمونږ یقین دی بل څه خبره زمونږ ساسنه ده یا اسلام دې چې اسلام راوډاو یا داتور ده بس داتور نور څه نشته استعمال موږ نه قبلو کنه نن زماره سیاسي وي لمن به ته غوړور وي چې را ورځوا دا ملک دی بے غیرت تباہ کړي سیاسي خلکو دې تباہ کا ناغل منګ مال ستانه ناخلو موږ دې رفانه راغلي یا به اسلام قبل اسلم تسلم اسلام راړه بالکل ستا سلطنت محفوظ دی ستا سلطنت څخه من کار نشته او که اسلام نه قبله نو بس دا تور دا استاد هم دی بل منګه بل هیڅ شی نه قبله سوا ده دینا حاصل دار چې جنگ وشو ملک فتح شو بادشاہونه ولې شو عمر رضی الله تعالی واستې شو په دا طریقې باندې دا د دې کلمې یقین صحابه او تفریوت او څنګه چې ویری نبی رسول الله خو کوره ابو جهل دې قبر نکلا چې دا سې کلمه دا دې کې دومره طاقت پروت ده چې تدین لهم به العرب چې ټول عرب بر دې کلمې په وجه سره دې تابعدار شي او تؤدي لهم الجزيه العجم عجم با ټول دې ته جزيه ادا کوي چې دا کلمه دې په یقین سو ویلا ابو جهل وایا وراره یو کلمه لسدل قبلو نبی رسول الله دا وایا قولوا لا اله الا الله تفلحوا واذا کلمات سوا د الله نه بل مددگار او کار صاحب واحده ان هذا لشيء عجاب
गण आलिहा गण मददगारान मोहम्मद यो मददगार गर्दी इन हाजा लशैउन अजाब दा को ढेर नाशना खबर दा दुमरा ढेर मखलूकात ते डूना गण हाजतुने दी यो इलाहो त संग्रसीगी इब्न कसीर तफसीर सूरह बकरा के जिक्र की के फैसन नास इलाहम वाहिदा दा दुमरा गण मखलूकात ते दा गण मखलूकात मा गण हाजतुने दी संग ते यो इलाह गर्दी देशी दा हर हाजत तफार बिल बिल इलाह गर्दोल फकार दी दरे वजना प बैतुल्लाह की दग मुशरिकीन दरे सवाश पे तबूतानी खुदी कर नबी रसूल मक्का मुअज़्ज़मा फतह का औलाद बुखारी रिवायत है दरे सवाश पे बंदुन द इंसान दी हदीस अबू दाऊद की रदी दरे सवाश पे बंदुन द इंसान दी मालूम दा कि दी मुशरिकीन द हर बंद द हर अंदाम द पारे बिल बिल इलाह जोड़ करे लगोश डॉक्टरान तुम दुस्तुर्ग माहिरी सुग स्पेमो माहिरी सुग मरई माहिरी सुग दसी नदीन दा से अल्लाह बनावटी जोड़ करी जुतो के देवान दाम जिम्मेवार गर्दवले सो के बलान दाम जिम्मेवार गर्दवले सो के देव हाजत जिम्मेवार गर्दवले सो के बल हाजत जिम्मेवार गर्दवले बल्कि देवल अजअल अल अलहता इलाहम वाहिदा इन हाजा लशैउन अजाब दा नबी रसूल दे ताजुब खबर की जिता सो टोल हाजात यो अल्लाह ता पेश गई टोल हाजात वस्तास यो अल्लाह पर कीदा को डेरा नाशना खबर दा वाजिब खबर दा सुना पकारदार ची दिदिर फार बिल बिल जिम्मेवार होने वाले कुरान जिक्र कई कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाह का जात च टोल मखलूकात हजतुन अल्लाह पाक पर सिकंड की पूरा कवले जी अल्लाह पाक द दीन ताजस न दे च मखलूकात हजतुन गंशी कि अल्लाह वो परेशान जी लगत बंद गोंदी तुमरा हजतुन च ज्यादा अल्लाह पाक दागी न परेशान की कि न अल्लाह पाक कुदरत ढेर ज्यादा वही दे वसीद अल्लाहुस समद या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा वल्लाहुल गनियुल हमीद ए खल्को तासो टोल मुहताज अल्लाह ता अंबिया दी मुहताज अल्लाह ता औलिया दी मुहताज अल्लाह ता क फरिश्ते दी अल्लाह ता मुहताज तासो टोल मुहताज अल्लाह ता अल्लाह पाक भी फरवा दे वल्लाहु गनियुल हमीद यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द अल्लाह न वाडी चोक बर आसमानों की लांदे पदमों की दे अल्लाह ना दा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह दा सबब द फारद दुनिया और आखिरत दौड़ कामयाबी न दी कि तो शक नश्तरे खुकुफार दी चागी तनमन कर गिरदी दी आगी दान मानी नाम नहाद मुसलमान दागी अकीदा गोरा तो कुरान उसूल गोरा खुद द अकीदी तद अमल तद कुरान पर चश्मो गोरा वखुरस्तुर गुनो द कुरान पर चश्मो बाने नन सबा नाम नहाद मुसलमान कुफार रूसो चीन अफ्रीदा कुन्नन सबा नाम नहाद मुसलमान किरिमगु मुसलमान इस्तिंजा कौन के मुसलमान की मांझ तमराजी बकी दामी तकबीर लाड़ दागा अकीदा औ दारंगे कुरान गोरा दे कुरान पर चश्मो गोरा चलो कुरान दा अकीदे मा फकस्ताव कनश्तरे शेख से बोई ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बियाड़ी टांग के रवान दे चरता दे पबो बाबा ता जमा पबो बाबा ता दे प्लानी मरसी मुवार दे चरता दे प्लानी डोरडी बाबा ता जमा द मन दानी से मुवार दे कना दागे से मुवार दे वही तो हुए ला इलाहा इल्लल्लाह दिफ माना बांध फेंकी वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू कल्ला पाकता तो तकलीफ द तकलीफुन न दौरसी फला काशिफ लहू इल्ला हू दागीलर कौन के सिवा अल्लाह ना बुल चोक नशरे रात न से मालूम शरा दा मालूम शच तकलीफ रसउन के यौ अल्लाह दे बुल चोक न दे लरे कौन के तकलीफ हम यौ अल्लाह दे बुल चोक न दे वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू कल्ला ता ते तकलीफ द तकलीफुन ना दरवर से कलीवी कवड़ू केवी दागी लरे कौन के सिवा अल्लाह ना बुल चोक नशरे उलमा फदी फीगी लार न फिर जिन्स ते मुफीद दिल इस्तिगराक फला काशिफ लहू इल्ला हू नश्तरे दागी लरे कौन के न अंबिया दी न औलिया दी न जिन दी न इंसी दागी लरे कौन के सिवा अल्लाह न बुल चोक नश्तरे दा माना ला इलाहा इल्लल्लाह न शेख से दिल तदावे ला इलाहा इल्लल्लाह माना दारा चिल नश्तरे चोक तकलीफ लरे कौन के सिवा अल्लाह न बुल चोक दते पपो बाबा तरवाने
دلته وی تو ډیری بابا تروانم تکلیف لري کوي فلا کاشف له الا هو نشته به څوک دا غیر لري کون کې مگر یو الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوم دا د مریض دعام د دعا و مزه کې عقیده هم صحیح شي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ داغه بیبیوا د سترګې کې لیچ ورته ویلې ویل کېږي د سترګې کې 10 در پورته کېږي يهودي ددلا چې خاصنه راځون کړی دا څه دي دا خو زما سترګې خوږي هغه يهودي ته تلې ما غلط دادم کړی دی هغه خدای عبد الله په کور کې لاوسم شرک موجود دی هغه ورته ور انکار کوي دا خو ماره چې کله قدم کی نو بس دا خشي د يهودي دمو کړ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مکه دا کار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ماورد دی دا دعا وایا دا دم وایا اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي الا شفاءك شفاء لا يغادر دم او عقیده هم د صحیح شي چې عقیده به وساتي اذهب الباس رب الناس لکه تدا اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي دا بیماری تلری کې زکات لري کون کې د بیمارو سوا د الله نه بل څوک نشته واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك نشته بل څه علاج او بل څوک لري کون کې تکلیف مگر ته انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما دا سے جوړواله چې داغه نه بعد به مرض نوي قرآن ذکر کوي چې لر کون کې تکلیف سوا د الله نه بل څوک نشته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته سوا د الله بل څوک تکلیف لري کون کې نشته دا معنا د لا اله الا الله او شیخ صاحب روان دي ټانګه کې خزه سره کړی دا ټولې په بعد ازم بابو راځم او تسبو مزه وشلو لا اله الا الله لا اله الا الله نو توال الله چې قرآن نه ویره مازه ذکر کړه چې دال په لار د پیجان دور د مقصد سره د الله کتاب دا مقصد چې سره د کی هر به د کی چې د الله کتاب د کی د الله کتاب نه د کړه د دې مسلې په حقیقت باندې نفي ډیر مولانا غاندي چې په نفي کې د مسایف مقصد وای بلا اله الله چې دې مسلې مقصد سره دې مسله دا وای دا لیکن سره دې خزر روان کړی د فبو بابا تا خزر روان کړی د تور ډيري بابا تا غي روان دي دا معنا لا اله الا الله دارنګ معمولی تکلیف پراشي بوته ورته وی په مانځ کې مخ په قبله ولاړ اياک نعبد و اياک نستعين یا الله خاص تعالی عبادت کو منګا کاغه چغدان دا عبادت ته کاغه نظر دے دا عبادت ته ان نظر عبادت ولا عبادت لغیر الله کفر ابن جیم البحر مشهور فقہ الحنفی هغه ذکر کوي ان نظر عبادت ولا عبادت لغیر الله کفر منختا دا عبادت ته عبادت سوا د الله نه بل چا فنم باندې کفر دے مانو بداش نه چا فنم باندې کفر دے نن سبا چې کوم نام نهاد مسلمانان د یو سمځان په نوم باندې څوک پنځه پاو منی څوک د پنځه پاو زیات کې تر ګټ پورې ورسې کنه مالدار پکې ځي مالدار پکې غوي تم ورسي دې پکې پنځه پاو ورکې نرسيږي پنځه پاو نه به شروع کړه او صاحبانو فبرید غړ کړه ته فریادم کړه پرلط به تو د آخرت کامیابی په دې مسله کې دا تاریخ کبیر د بخاری ذکر کوي چې دا د نبی رسول الله عادت و چې دا ورځ د سار نبی دام سره شروع کړه پاغه چوک د مسکن پاغه چوک د مکی معظمه کې ولاړو حتی انتصف النهار تر د نیمه ورځ د ګرمۍ پورې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیانو او د خلق رویه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله چې دا کلمه ویلا خلق ته دې دعوت ورکاو خلق په ګلو نشیندل خلق دا غسر وځه فمنهم من صبه ومنهم من طفل عليها ومنهم من حس عليه التراب كما قال چاب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځري کوي چې وګوره دې لیونیتا یو نوې مسله راوړې دا چې هر څه الله کوي لایق د بلنه په حاجات کې یو الله دې عالم الغیب یو الله دې لایق د نظر نیاز یو الله دې دا له بناوټ چې تاسو جوړ کړی دي دې پلات کې هیڅ اختیار نشته دا مقصد لا اله الا الله او رب په خفیدل دیو جن چې دا غي په عقیده باندې دا غي په الہو باندې ردونه ځکه نبی رسول الله تم کنزل کولا فمنهم من صبح چا به کنزل کول چې فلار نه کړ دین نه خلاف دی غلط سره راغره دی
چا په نبی رسول الله په مخ مبارک باندې هغه بهترینه بشره باندې هغه مردار لاړې د کفار هغه به تو کړی ومنهم من حصى عليه التراب چا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خاورې ورچیندلې داغه په مخ مبارک باندې اوس موږ ته ډېر تکلیف را ورسېدلی دی هغه نبی رسول الله هغه پاکه بشره په هغې باندې د کفارو مردار لاړې ګرځېدلې دي هغه پاکه بشره باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو د لاسه خاورې شیندلې شوي دي هم په دې مسلې په اعلان باندې چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا دې کې د هغې د کم الهو چې کم بناوټي جوړ کړي هغې ته کم اختیارات ورکړي کم کارونه ته سپارلي د هغې ټول رد او د قسمه قسم د تکلیفاتو لپاره هغې ذموار ګرځولي نو د هغې دا رویه وه کله چې نبي علیه السلام د نیمه ورځ پورې هم دا چغه واله کله چې نیمه ورځ شله یو جنۍ راله فجاءت جاریة بعص من ماء یو کوزړۍ راوړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبي علیه السلام په مخ باندې خاورې پرتې وي لاړې پرتې وي مخ مبارک یې وینځه وایي اے بچی مخه پکېږه چې دا ستا د پلار ذلت دی دا ستا د پلار عزت دی وایي ما تپوس وکړه چې دا څوک ده ما ته چا ویل چې دا هذا زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو زینب ده لور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا داسې کلمه ده او اصل مقصد دی چې دیارلس کاله محنت نبي علیه الصلاة والسلام صرف په کلمې د لا اله الا الله باندې کړی دی حتی چې مشرکین مکه او زد راجمع شو او د وفا په حیثیت رال ابو طالب ته چې موږ ستا د وراره ډېر تنګ کړلو ځکه چې زموږ د الهو بدې بیانې چې دا هېڅ نشي کولی زموږ مشرانو ته بیوقوف وایي زموږ د دین عیب بیانوي خو موږ ورته ستا د وجې نه څه نه وو ته ورته ووایه چې لږ شانې زموږ سره اساني کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ابو طالب ورته وایي دا قوم د قریش دی دا شکایت ستا نه کوي د دې قوم سره لږه نرمي وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته انما اريد منهم کلمة واحدة د دین خو زه بل څه نه غواړم صرف یو جمله ترې نه غواړم یو خبره ترې نه غواړم او خبره کې دومره طاقت پروت دی هغه خبره دومره طاقت والا ده چې تدین لهم بها العرب وتؤدي لهم الجزیة العجم او کما قال هغه دا دومره طاقت والا کلمه ده که چېرې دي دا کلمه وویله او یقین پرې راوسته ټول عرب بر دې تابعدار شي ټول عجم بعد ته جزیه ورکوي دې عربو ته ابو جهل خو د کرسۍ سپی و د اقتدار سپی و نه هغه ویل وراره داسې خو ته یو کلمه نه لس کلمې به راته ووایو چې دونه طاقت پکې چې عرب هم زموږ تابعدار ګرځي عجب هم ته جزیه ادا کوي لس کلمې به دله ووایو نبي علیه السلام یې لس نه یو کلمه ده په یو کلمه کې دا طاقت پروت دی چې ټول عرب به ستاسو تابعدار ګرځي ټول عجم به ستاسو تابعدار ګرځي په ټول ملک باندې به ستاسو سلطنت راشي ویل وایه راته نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کلمه دا ده چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا وای دا کلمه چې سوا د الله نه بل څوک مددگار او کارساز حاجت روا نشته نو تاسو به کامیاب شئ دا د کامیابۍ مسله ده په دنیا او په آخرت کې دې کې څه شک نشته په مجاهدې سره تاریخ په دې گواه دی هغه صحابه و چې دا کلمې یقین ته کوزه کړې وه یقین یې په هغې باندې راغلی و نو د هغې په ټولې دنیا باندې سلطنت راغی ټول عرب او عجم د هغې په سلطنت کې داخل شو د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې د عمر رضی الله عنه په خلافت کې د دنیا ګوټ ګوټ ته د اسلام خلافت رسېدلی و د دې کلمې په زور باندې د هغې څه جازونه نه وو د هغې څه ټینکونه نه وو د هغې سره هېڅ شی نه وو هغه پیادل مزلې وي هغه زړې تورې وي سنګینې تورې وي د هغې سره دوکانو په مزلو باندې د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي او دا اسلام په ټولو دنیا باندې حاوي ګرځولی و هغه صحابه هم د دې کلمې په طاقت باندې څنګه چې نبي علیه السلام ویلي په هغه رنګې بیانې واقع شوی ده چې دا داسې کلمه ده دې کې دونه لوی طاقت پروت دی چې ټول عرب به ستاسو تابعدار وګرځي ټول عجم به تاسو تابعدار وګرځي او کلمه ده د توحید چې لا اله الا الله دا کلمه ده صحابه په دې کلمه باندې هم د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي وو او د دنیا ټول بلاد ټوله فتح کړي خصوصا د عمر رضی الله په زمانه کې چې فاتح اعظم هغه ته ویل کېږي ټول عرب او عجم هغه ټول د اسلامي مملکت د لاندې راغلي هغه لوی بادشاهان دا وخت د روم بادشاه یادېده
او دارنګ د فارس بادشاہ جنن سبا د طاقت یادېږي روس او دارنګ امریکا هغه وخت کې روم او فارس یادېده چې روم دیو طاقت نور دا واړه مملکتونو د هغې تابعدارو لکه نن سبا دغه دو ګلډانګ سپي دي یو روس